ډېرو محترمو مسلمانانو یو بهترینه وظیفه د جمعې د ورځې ډېره اسانه وظیفه ده، ډېره پاورفل وظیفه ده. که مسلمانان حاجتمند دي، که مسلمانان پریشان حال دي، که مسلمانان غمخواره دي، نن ټول امت یتیم دی. محترمو امت د هر سایډ ناڅاپي خوري، خو زمونږ چې کوم حاجتونه دي نو هغه به الله تعالی په دې وظیفې کاملې وظیفې سره پوره کوي. او دا وظیفه صرف اووه فیرې ویل دي 100 مرتبه. تاسو کوم حاجات دي که نه، یقین سره به دا وظیفه اووه وارې کوئ او حاجت په دې الله تعالی پوره کیږي. دا وظیفه صرف اووه وارې کوه، کوم حاجت دې نه پوره کیږي هغه به الله تعالی پوره کوي. کوم مشکل دې نه اسانېږي هغه مشکل به دې الله جل شانه اسانوي. کم غم دې نه ختمیږي، د غم د فارا د علامه الوسی دا ورد دی. د دې معنی دا د محترم مسلمانانو زما د پاره صرف الله تعالی کافی دی، او الله هغه ذات دی چې د هغه نه سوا د عبادت لایق څوک نشته. او زه په الله تعالی باندې پوره بروسه کوم چې زما د حاجت په پوره کې زما د مشکل به اسانه، او الله تعالی د خپل بهترین عرش د هغه رب دی، د هغه مالک دی. محترم مسلمانان دا وظیفه ابو داود شریف حدیث کې راغلی ها. دا کوم چې ستا کتابونه دي، کوم یعنی د حدیث چې کوم حیات ستا کتابونه دي کنه، نو هغه کې دا ابو داود شریف دی. صحیح شو ابو داود شریف. او دا رسول الله مبارک فرمای چې کم انسان دا آیات و مرتبه د سحر مون نفس و مرتبه د ماخام مون نفس، یا مثال په دور و مرتبه سحر کوي و مرتبه ماخام کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو او مخیانو هغه مسافر کوم چې بهر هیوادونو کې ژوند کوي، الله تعالی ټول مسافر او حامی او ناصر مددگار شي. الله تعالی ټول مسافر په خیر عافیت سره خپل کورونو ته خپل بیان الله الله تعالی را وستل کی، او الله تعالی تمام تور سره زنانو نکاحګانو کې الله دې ګناهونه معاف کړي، الله دې ستاسو ګناهونه معاف کړي. محترم مسلمانانو زمونږ د عرش مولا د رب وظیفه حسبی ربی، حسبی زما د فارا کافی دی سوکو ربی زما ربو. دا اسانه وظیفه ده. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. زما د فار زما هغه رب کافی دی، کم رب ما سوا چې بل معبود د عبادت لایق نشته دی. زه په خپل رب باندې بروسه ساتم، ځکه زما رب په عرش مولا باندې استوا دی. ابو داود شریف حدیث ته چې کم مسلمان خور یا رور سحر او ماخام و کرتا و مرتبه دا آیات مبارکه ولولي، الله تعالی ول دنیا او د آخرت هر غم، هر مصیبت، هر فکر نو الله تعالی د لپاره دا وظیفه کافی وګرځول شي. او دا مشهور مفسر علامه الوسی رحمت الله علیه فرمای چې دا ورت څوک کوي کنه، یعنی زه دا ورت کوم دا زما فقیر ورت دی. علامه الوسی رحمت الله علیه هم دا وظیفه کوله. تاسو ته هم درخواست چې دا وظیفه شروع کړئ. سحر مون نفس وکړه وای ماخام مون نفس، یا کومز د انسان دی چې د خطا ان پرې خودل شي قزاش، نو به ماخام وکړه وای او سحر مو وکړه وای. موز کومز د کړه کو نو بهر حال لومبه مون فرض دی، نو مون کول لازم دی چې ته مون زکه د هغه نفس دا وظیفه وکړي. نو سره مون نه خطا ان یا فسو عذر په بنا باندې فاتح شوی نو به دا سحر او ماخام او وزل دا ان شاء الله دا وظیفه
خپل حاجتونو دپاره ونیسئ. الله تعالی مو حاجتونه ورسره پوره کړي. الله تعالی مو په دنیا او په آخرت ډېر خوشحاله کړي. الله تعالی مو دنیا او آخرت مصیبتونو تکلیفونو الله تعالی موږ له امن او نجات راکړي. الله تعالی زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي. موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام